أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد قال الله تبارك في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سوره حج 37 نمبر آیات متلاوت کرلو. پروردگار عالم دی آیات کی انداغه فرمایش کوي قربانی حوالی سره ده. څه خدای ته تاسو قربانی غوښه نه رسیږي، نه خدای ته تاسو قربانی وینه رسیږي، بلکې که خدای ته رسیږي یا خدای د پاره پکار دی هغه تاسو تقوا پکار دی. مقصد دا څه قربانی کې خدای تا وخت سترګې نه غړي چې وخ حلال کو که یا پسې حلال کو وزه حلال کړله چې حلال کو نه دي ته خدای سترګې نه غړوي. خدای حاجی خدای انسان قربانی کولی که انسان نیت سترګې غړوي څه نیت چې د پاره ده. تفسیر الکوثر کې څه مخکې دور کې بچو قربانی کولی نه خارو غوینه به ټوله کړله دی پس والا کومه هغه وخه به هغه به مکې سې کړي کوله بیت الله سې وویني بیا بیت الله سې مخاله یعنی حبیب ته پروردگار عالمی حبیب هم د خلکو ته وایي چې ویني غوښې ضرورت خدای ته نشته، خدای ته تقوا ضرورت یعنی نیتونه ټیک کوي. خدای تاسو نه نیتونه غواړي چې تو نیت چی شی ده. نیت مهم ده. هر و اعمال نه نیت پکار ده انسان ټیک کی. پرشته ایو انسان اعمال څکلا خدای طرف ته حاضروي، خدای طرف ته اوچتوي، اسمان طرف ته وړي. هغه اعمال قابل قبول نه ده خدای په درگاه کې چې هغه کې ریا ورکی ده. یعنی هغه اعمال څه نیت الله د پاره نه ده خدای نه ده نه قبلوي. چاهه هغه نیت کې هغه اعمال کې چاهه هغه چه تو ویری نه ویر کړي هغه اعمال تو څه خلت انجام نه وی کړي خد انجام کړي وي رنگین د کړي وي خو څه نیت د الله پاره نه وي چې فرشتو ته چې د اعمال ویړو په د مخې ونیول وي ساره نه قبلوام یا نه بس اندی واجنا کچېری مسترګي وغړو. اوس دلته یو سوال پیدا کیږي څه وشا قربانی کیا کېدای شي مونیات خنوي جامع المنځ کیا کېدای شي مونیات خنوي یا مختلف مواقع او ځایونه دي چې کې مونیات خنوي او شکوي نه زه تاسو نه امید نه کوم تاسو د پاره دا نه د مثلا وشه یو اعماله ما کوي صرف نیتونه ټیک وي نه نیت خپل ځای کې ټیک وي هر یو عمل خپل ځای کې کوي خو صرف اعمال کولی نه مخکې صرف لغوندې زدي شي طرف ته تاسو متوجه کوم څه اول اعمال نه مخکې نیت باندې سوچ وکوي څه ایمان نیت الله د پاره ده که مخلوق د پاره ده. یعنی مصیبت نه بخلاص شوي که چیرې الله د پاره نیت وي هغه لیارې کې تاسو ته بیا رکاوټ نه جوړیږي، هغه کار بیا تاسو د پاره اوبال جان نه جوړیږي، هغه خبره بیا تاسو د پاره باعث دردسر نه جوړیږي چې الله د پاره وي. یعنی تو د پاره عمل نه لغوندې سوچ کامیابی راز ده که نیت باندې د سوچ وکړو. اما که نیت باندې د سوچ نه وکړو که عمل د هر څوره غوټ کړی وي بیا اوبال جان یا جوړیدای شي تو د پاره و مصیبت یا جوړیدای شي فضول د زحمت وکړو کېدای شي ثواب بعد ته ملاو نشي. نا امید ما کیږئ نیتونه ټیک وي عملونه کوئ عملونه ټیک وي خدای نه توقع ده خدای نه امید ده څه خدای به مو عملونه خدای خپل درگاه کې قبول مقبول وګرځوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.